بسم الله الرحمن الرحیم. القلم شجرة ثمرها المعانی. القلم قلم، شجرة اوندا، ثمرها میوه دی قلم، المعانی معانی دی. پدې سبق کې د قلم تشبیه د میوهدار اونې سره ورکړې ده او دا یې ویلي دي چې د قلم مثال د میوهدار اونې په شان دی او د دې میوې دا معانی د دې دي. عرض دا کو اونه هوی او د هغې میوه هوی نو دا خلکو ته پیدا رسي او کو د اونې میوه ضررناکه نو خلکو ته نقصان رسي. نو مصنفینو لپاره دي چې هغه په خپل کتابونو کې داسې خبرې ولیکي چې د خلکو د پاره د هدایت او خیر ذریعہ جوړ شي او د داسې خبرو نه احتراز وکړي چې د هغه په وجه خلک گمراه شي او خلکو ته په نقصان ورسي. نو الله پاک دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ په خپل کتابونو کې داسې خبرې ولیکو چې د هغه په وجه خلک په هدایت باندې راشي. القلم شجرة ثمرها المعانی. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې القلم دا واحد دی، د دې جمع راځي اقلام. شجرة دا واحد دی، د دې جمع راځي اشجار معنی ده اونا. ثمر دا واحد دی، د دې جمع راځي اسمار معنی ده میوه. المعانی دا جمع ده او د دې واحد یا معنیون راځي یا معنن راځي. معنیون دا د اسم مفعول صيغه ده او دا په اصل کې و معنویون په وزن د مفعولن. نو او یا په یو ځای کې جمع شول، اول پکې ساکن نو و په یا باندې بدل کو او بیا په یا کې مدغم کړه. او اوس ما قبل چې کوم ضمه ده هغه د یا د مناسبت د وجې په کسری بدل شو نو معنیون شو. او معنن چې د ضرب صيغه ده نو دا په اصل کې و معنیون یا متحرک ما قبل ته فتحه و نو پالیب باندې بدل شو نو دا شو معنان. اوس اجتماع علی د الف او د تنوین په منځ کې نو الف هم ته حذف کو او دا تنوین ما قبل نون ته ورکو نو دا معنان شو. القلم شجرة ثمرها المعانی. د دې ترکیب داسې دی چې القلم مبتدا، شجرة موصوف، ثمرها کې ثمر مضاف، ها ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. المعانی خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا صفت شو د شجرة موصوف ته پاره، موصوف سره د صفت نه خبر شو د القلم مبتدا ده پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. کما تدینو تو دانو، کما تدینو چې څنګه کوي تو دانو نو هم ها شان بدر سره کیږي. په دې سبق کې د انسان د خپل عمل حقیقت او د هغې د انجام ذکر کړی دی چې انسان څنګه عمل کوي نو هم آشان ته معامله ور سره کیږي. کو دې خلکو سره نیکی کوي او د احسان معامله کوي نو خلک په مر سره نیکی کوي او د احسان معامله به سره کوي. او کو دې خلکو سره د بده معامله کوي نو کو دنیا کې ورته د بدله ملو نشوا نو آخرت کې بہت الله پاک خامخا سزا ورکړي. نو الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ خلکو سره د نیکی معاملو کو خلکو ته نه په ورسو. کما تدینو تو دانو. د دې لغوي تحقیق داسې چې تدینو دا د فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صيغه ده او دا راځي د ضربه یضربو باب نه. دان یدینو دینن او دینن مصادر راځي معنا د حساب اغشتل یا حساب کولو. او دا تو دانو دام د واحد مذکر مخاطب صيغه ده خود فعل مجهول مضارع صيغه ده. کما تدینو تو دانو د دې ترکیب داسې دی چې دا کاپو جارا دا د پاره د تمثيل ذکر دی او ما مصدریه ده. تدینو فعل لی پدې کې انت ضمیر مستتر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه په تعویل د ما مصدریه سره دا مضاف الیه شو د مثلو د پاره. دا کاپ دا د پاره د مثلو ذکر دی. مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. تو دانو پہلی مجهول پدې کې انت ضمیر هغه د دې نائب فاعل فعل سره د خپل نائب فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. من صبر ظفر. من صبر هغه څوک چې صبر وکړو، ظفر نو هغه کامیاب شو. پدې نصیحت کې په مصائب او تکلیفونو باندې د صبر کولو والا اعزاز بیان کړی دی چې کوم انسانان په مصائب
او تکلیفونو باندې صبر کوي او د ثابت قدمه اظهار کوي نو د هغه د الله پاک پنځ باندې ډېر لوی مرتبه ده. الله پاک په خپل فرمای ان الله مع الصابرین، بشک الله پاک صبر کوونکو سره دی. او دا یقیني خبره ده چې کوم انسان سره الله پاک وی نو دا هغه مقام د ارچانه اوچت دی. من صبر ظفر، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې صبر دا د ضربه یضربو باب ناراضي، صبر یصبر صبرن مصدر راځي معنی د صبر کول. ظفر دا د سمع یسمعو باب ناراضي، ظفر یظفر ظفرن مصدر راځي معنی د کامیاب کېدل. من صبر ظفر د دې ترکیب داسې دی چې من دا شرطیه دی په تعویل د لفظ سره دا مبتدا صبر فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. ظفر فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا جزا شو. شرط سره د جزا نه دا جمله شرطیه محلن مرفوع او دا خبر شو دا من مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.